نن موږ تاسو ته ښایو چې موږ به خپل فیسبوک اکاونټ څنګه سکې ورکوو. دا نمبر یې خبره شوه. او دویم نمبر خبره چې کومه ده، نو نن سبا چې په سوشل میډیا باندې دا کوم ټرند سټارټ دی، څه لږه خبره به دې وکړو. هر سړی پوسټ کوي د خپل فیسبوک اکاونټ نه، مختلف چې کوم د سوشل میډیا سایټس دي د هغې نه، چې لکه زما د اکاونټ نه څه قسمه غیر اخلاقي مواد، غیر اخلاقي فحاش ویډیوز، تصویر وغیره شیر شو، نو د دې به زه ذمهوار نه یم. نو چې به یې ستا اکاونټ دی او ستا په استعمال کې دی د شپږ اتلسو کالو نه، او د هغې نه څه قسمه داسې غلط ویډیوز وغیره چې موجود وي، د هغې ته ذمهوار نه یې، نو څوک به یې ذمهوار وي؟ دا ستا ذمهواري ده او دا ستا غلطي ده. درېیمه خبره دا ده چې څه ملګري داسې وي چې هغه داسې سایټس ګوري، داسې ځایونو ته لاړ شي چې بیا په هغې باندې پوهه نه وي، پوهېږي پرې نه، او په غلطۍ کې دې داسې شیونه شیر شي، نو هغه بیا دلته دې خوا راځي او داسې پوسټ کوي. نور کله کله د چا اکاونټ هیک هم شي، مختلف هیکران وي، هغه د هیکینګ کوشش کوي، اکاونټ هیک کوي، او د هغې نه بیا لکه غلط ډیمانډونه هم د خلکو نه کوي، د پیسو ډیمانډ هم کوي چې زه فلانی یم، ماته دونه پیسې وغیره په ایزي پیسه یا موبایل اکاونټ وغیره راولېږئ، یا نور داسې غلط ویډیوز وغیره شیر کوي، خو هغه کله کله د چا اکاونټ هیک شي. نو راځئ نن به خبره په دې کوو چې موږ به فیسبوک اکاونټ څنګه سکې ورکوو، او دا دویمه خبره باندې خو تاسو پوه شوئ. نو فیسبوک اکاونټ چې کله موږ سکې ورکوو، سټرانګ پاسورډ ورکوو، هغه باندې به موږ تاسو پوهیو، د موبایل سکرین طرف ته به ځو، هلته به موږ تاسو پریکټیکل طریقه باندې پوهیو، ښه په اسانه پښتو کې به هم پوهیو. نو تاسو به خپل فیسبوک اکاونټ سکې ورکوئ، نو بیا به نه ستاسو نه دا څوک هیک کولی شي او نه بیا بل څوک استعمالولی شي بغیر ستاسو د اجازت نه. خو اوس هم کوشش کوئ چې داسې سایټونه مه ګورئ، که څوک درته په فیسبوک باندې چېرته یو لینک راولېږي، هغه ستا ناپېژندګلو سړی وي، ستا څه پېژندګلو، څه رشته دوستي وغیره نه وي، نو هغه چې هغې کوم لینکونه راولېږي، چې کوم لینکونه ته هغه خلک راولېږي، هغه لینکونه مه کلیک کوئ. اکثرا دغه خلک هیکران وي، ستاسو اکاونټ هیک کړي، او هغه چې بیا هم ستاسو پاسورډ ویک وي، نو بیا خو یې ښه په اسانه هیک کولی شي. نو موږ راځئ چېرته هم مه ځئ، موږ سره موبایل سکرین سایټ ته راځئ، چې د موبایل په سکرین موږ تاسو ته پریکټیکل وښیو چې یاره موږ به خپل فیسبوک اکاونټ څنګه سکې ورکوو. موږ به خپل فیسبوک اکاونټ څنګه سکې ورکوو. نو راځئ موږ سره وګورئ. دلته په فیسبوک باندې کلیک وکړئ، بیا به دلته دا درې لکیرې چې کوم دي، یا دا خپل چې ستاسو کوم اکاونټ دی په دې به کلیک وکړئ. بیا به لاندې راشئ، سکرول ډاون به وکړئ، لاندې به راشئ، دا سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. بیا به سیټینګ کلیک کړئ، بیا دلته به تاسو ته ښکاري دا سی مور ان اکاونټ سنټر، بیا به دا کلیک کړئ. نو داسې انټرفیس به تاسو ته اوپن شي. بیا چې ښکته راشئ، نو دلته به یې لیکلي پاسورډ اینډ سیکیورټي، نو پاسورډ اینډ سیکیورټي باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته بلته راشي چینج پاسورډ، نمبر 2 کې به بیا راشي 2 فیکټر اتنټیکیشن، او نمبر 3 چې دی نو سیو لاګین، دغه کې خو څه فرق نشته، دغه څه ضرورت نشته. نو دا چینج پاسورډ چې کوم دی نو په دې به کلیک وکړئ، یعنې داسې به کلیک کوئ، تاسو ته به داسې ستاسو اکاونټ راشي، بیا به دلته داسې کلیک کوئ. چې داسې رالو نو دلته به کرنټ پاسورډ خپل واچوئ، ستاسو کوم کرنټ پاسورډ دی. بیا به دلته نیو پاسورډ چې اچوئ، نو نن سبا داسې وخت شوی دی چې خلک اکثر پاسورډ یا پاکستان 1 2 3 لګوي، یا خپل نوم سره 1 2 3 ولګوي، یا مثلا خپل د موبایل نمبر هغې سره بس صرف هغه نمبر ولګوي. نو په دې وجه بیا څه هیکران چې وي، نو هغه ستاسو اکاونټ هیک کړي، او تاسو نه اکاونټ هیک کړي، او بیا داسې غلط استعمالېږي، یعنې فحاشي ویډیوګانې ترې اپلوډ کوي، او یا فحاش سټوریز وغیره داسې ترې اپلوډ کېږي. نو تاسو بیا مختلف پوسټونه کوئ چې یاره لکه که داسې زما د اکاونټ نه داسې څه قسمه فحاش شی شیر شو، یا وغیره څه ویډیو تصویران وغیره، نو د هغې به زه ذمه دار نه یم، نو د هغې به ته بالکل ذمه دار یې، ځکه چې ستا اکاونټ دی، نو څوک به ذمه دار نه وي چې ته ذمه دار نه یې. نو دلته به داسې کار وکړئ چې نیو پاسورډ چې کله اچوئ، نو ستاسو خوښه ده، که مثلا زه تاسو داسې مثال پیش کوم، که پاکستان اچوئ 1 2 3، یا د هغې سره سره مثلا خپل نوم یا وغیره نور چې دا ستاسو داسې د خوښې کوم الفاظ دي، تاسو نه بیا نه هېر کېږي. نو د هغې سره لازم چې کوم یعنې سپیشل سیمبل دي، نو د هغې نه پکې لازم سپیشل سیمبل نه څه نه څه سپیشل کرکټر چې دي د هغې نه څه واچوئ، یعنې که بریکټ وي، که مثلا تاسو ته به مختلف هلته سپیشل اپشن راشي، سوال یا نشان چې کوم وي، یا نور پکې مختلف داسې راځي که نه، که په هغې کې هر څه چې هیش یا سټار وغیره د هغې نه پکې یو 2 3 الفاظ لازم شامل کړئ. نو په دې وجه به ستاسو سټرانګ پاسورډ شي، یعنې دغې ته سټرانګ پاسورډ وایي، او ستاسو پاسورډ به سټرانګ شي. نو په دې وجه به بیا ستاسو پاسورډ څوک نشي هیک کولی، نو چې ستاسو پاسورډ څوک نشي هیک کولی، نو بس ستاسو آی ډي به بیا سکې وي. اوس د دې نه بل یو اهم چې کوم اپشن دی او ضروري اپشن دی، نو هغې ته ځو. بیا به دا دویم نمبر چې کوم دی نو 2 فیکټر اتنټیکیشن، نو دا 2 فیکټر اتنټیکیشن چې کوم دی نو په دې به کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ دا لازمي شی دی، ډېر لازمي دی، نو په دې چې تاسو کلیک وکړئ،
نو دلته به خپل اکاونټ ته راشئ، دلته به بیا چې ستاسو کوم پاسورډ هغه به واچوئ او دلته به کنټینیو کوئ. نو دا ما کړی دی په خپل اکاونټ کې، دلته به خپل پاسورډ واچوئ، دلته به کنټینیو کوئ. نو دا به تاسو بیا دغه اټنټیکیشن هم ستاسو وشي. چې دغه اټنټیکیشن ستاسو وشي نو د هغې نه پس به بیا راشئ لاندې په دریم نمبر چې کوم دی نو دلته به لیکلي فیسبوک پروټیکټ. نو دا فیسبوک پروټیکټ چې کوم دی نو دا ما سره آن دی. تاسو به داسې وکړئ چې دا به تاسو سره اپ وي، په دې به کلیک وکړئ نو بیا به تاسو ته دوه آپشنې راشي، هغه به اپ وي. نو هغه به آن کړئ. نو مثلا چې کله هم ستاسو د اکاونټ څوک د هیک کولو کوشش کوي یا په خپل موبایل کې لاګین کوي نو فورا به تاسو ته په جیمیل هم میسج راځي او په کوم موبایل نمبر چې مو پکې اچولی وي په هغې هم تاسو ته میسج راځي. نو چې تاسو ته په دواړو باندې میسج راشي نو تاسو ته به یعنې دا اختیار درکړی شي چې راستا د اکاونټ چې کوم دی نو دا په فلانه موبایل یا لیپټاپ یا کمپیوټر کې لاګین کیږي. آیا ته د دې اجازت ورکول غواړې که نه غواړې؟ نو بیا هغه ستاسو پورې منحصره ده چې ته په خپله لاګین کړې یا ته چاته اجازت ورکوې چې یاره زما آی ډي یا اکاونټ لاګین کړه، نو هغه په تا پورې منحصره ده. نو په دې وجه باندې به ستاسو اکاونټ چې کوم دی نو به مکمل سکیور شي او څوک به هم بیا ستاسو اکاونټ نه هیک کوی شي او نه به ستاسو د موبایل وغیره نه داسې قسمه ویډیوز وغیره اپلوډ کیدی شي. نو دغه څو ضروري خبرې وې تاسو سره مې شیر کولې چې ستاسو اکاونټ سکیور شي او تاسو ته داسې څه قسمه مشکلات نه وي. اوس راکئ ماله اجازت د لوی الله خام.